د مو عزتمنې د یوه ضروري مسله چې سره زده کړي نن سبا په سوشل میډیا باندې یوه ویډیو ډېره وایرل شوه، ډېره جوته چلیږي چې هغه د بیت الله شریف مکه مکرمه د دې خانقاهې باندې د اور وه چې دا اور وه وریجې و لګیا دو. دې تحقیق موږ وکړو، دا بالکل فیک ویډیو دو، دا چا زونه جوړه کړې شوي دو. ځکه چې دې تحقیق موږ په داسې طریقه باندې وکړو چې حکیم خلقه موږ د وزیرستان الوټ شوي دي د عمرې دپاره. موږ نه د دې مسئلې پوښتنه کو د عمرې متعلقه قسم قسم مسایل اردرېمي. بیا مو دا پوښتنه مې وکړه چې دا کومه ویډیو په دا لګیا دو په سوشل میډیا باندې د دې اور ولا په خانقاه باندې په بیت الله شریف باندې دې څه حقیقت ده، دا رښتیا دي که دا درویغ دي؟ دا خبره وکړه چې بالکل دا درویغ دي، دا جوړ دي. بالکل په بیت الله په خانقاه په مکه باندې اور ونه شوي، خالي بروم شوی د جیمه په ورځ باندې. او دا مو عزتمنې نره موږ په هر تشي باندې ویډیو وکړه، هر څه شی می شیر کوي چې مخکې سارتي می شیر کوي لا دا د کسي چې د شي ثواب ده که ګناه ده. داسې خبر د مې د پونه په درویغه باندې ما شیر کوي، دا دمره ګناه به وی لکه وای چې دا لکه درویغه سره یو داسې ګناه ده. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویلي دي چې دا درویغ سدي په ټول ګناهونه دي، کبیره ګناهونه دي، په دا ټول شی لوی ګناه چې د الله سره شرک ده. دینا بدا بلنا غړ ګناه اته شي دا هغه درویغه باندې پروپاګاندا دو، درویغ ویلي. الله قرآن سے فرمایي الا خبردار لعنت الله علی الکاذبین، لعنت الله پاک ولې د پدرویزینه خلق باندې. الله وی چې لعنت دې پدرویزینه باندې. نو په چار دا د عزت منه چې میش دې دغه درویغه نه ظلم وسوتی نه راخو میش په هر تشي پر ویډیو کې هر تشي پوسټ میش کوي او میش لایک کوي او میش شیر کوي. خدای دې پرا داسې خبر ما شیر کوي چې د ایوش تحقیق مې نوي کړی. بیت الله خانقاه چې د میشتو خانقاه دو ټول مسلمان دې هغه طرف ته مخ ورلوي چې مخ ملي دې خانقاه شریفه په طرف نه به وجوده. بیا مې د په درویغه باندې میز چې په تاریخ شي دا چې تبرور نه دا شوی اور ونه دا شوی اول اور دا چې بیت الله شریف باندې اور ورېږي. دې څه حقیقت نشته، دا درویغ دي. خلک تعقیب لو شوي دي هغه میشته دغه وویل چې بالکل دلته اور ونه دا شوی خالي بروم شوی دا جیمه پورې باندې او دې سوشل میډیا باندې ور کوي او خلک یې شیر کوي. دا د کسي چې د شي سودا کا ګناه ده. او بل ابو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ایوه ګناهونه ذکر کول، کبیره ګناهونه ذکر کول یو ګناه وشالو چې پلونکای کبیره ګناه ده، پلونکای کبیره ګناه ده. په دا شی شرکی وشلو، زنا وشلا، قتل وشلو، غلا وشلا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټیک لګولی وو، څانګې لګولی وو. ورته وی چې کبیره ګناه ده. خو چې کله درویغې متعلق پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ذکر کړو، درویغې نبی علیه الصلاۃ والسلام څانګ لګولی وو، هر چک شو کښېناستو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام درې وره پرله پسې دغه وویل کہ درویغ کبیرہ گناہ دا، درویغ کبیرہ گناہ دا، درویغ کبیرہ گناہ دا. مفسرین حضرات لکی محدثین تو کہ وقت سا نرا گناہینا ذکر کوي یو ورته وی چې کبیرہ گناہ دا څنګه لګولای دا. خو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام درویغ خبره متعلق کړه، درویغ ذکر یې کړو، نبی علیه السلام درې وره پرله پسې د خبره وکړه. نو په چار دا د عزت منه فیسبوک باندې داسې مسله کې می شیر لیکي چې د مسئلې سره حواله لري. داسې خبره حدیث میز بیان نکي، ذکر یې نکي، وی نه لیکي چې هغه سره کتابه حواله او د عالم نوم دی لیکلای. نن سبا ډالر وتلی دي، فرقې وتلی دي، الګ یادي هر یو سړی پروپاګاندا جوړوي میز د دین د اسلام د خلاف. نو په چار دا چې میز چې کله حوالهوي عالم بیان کړی وي، ذکر شوده وي، مضبوطه وي، دلیل سره ثابته وي، خبره می شیر کی. نو الله د میشته په ټوله خبره توفیق میشته نصیب کو. خدا پوس ویډیو سدو دا بالکل جوړ تو دا درویغ دي، درویغ ما شیر کوي. دا ګناه به هغه چا کولا کړی دو او چې څه کې شیر کوي دا ور په شرول. الله د میشته د عمل توفیق میشته نصیب کو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.